حیات محمد خان شیرپو کردار د هغوی جدوجهد د هغوی د دې قوم لپاره قرباني د هیچا نه پټه نه ده. هغوی که زه دا ووایم چې په دې پښتون قام کې سیاسي شعور بیدار کولو کې یو اهم کردار ادا کړی، او بیا خصوصا که دا ووایم چې د دې پښتون قام لومړنی سیاسي شهید و، نو دا به څه غلطه خبره نه وي. هغوی دا قرباني چې ورکړې، دا کومه خپله وینه چې توی کړې، دا د دې ټول پښتون قام لپاره یې کړې وه، د ټول ولس لپاره یې کړې وه. په دغې حوالې سره دا خبره کېږي چې هغه قومونه چې کوم خپل اتلان یاد ساتي نو هغوی جمدین پاتې کېږي. نو په دغې حوالې سره دا په مونږ ټولو باندې یو لحاظ سره د هغه یو قرض دی چې مونږ د هغه برسي ومانځو، او بل ورسره چې هغه کومه لاره راته ښیلې وه چې هغې لارې باندې مخکې مزل وکړو. عزتمندو، 50 کاله تېر شو. 50 کاله یو ډېر لوی عمر. دې نه تاسو په خپله اندازه وکړئ چې 50 کاله پس هم یو کس یادېږي، د هغه قرباني، د هغه جدوجهد یادېږي، نو دې نه د هغې شخصیت او د هغې کس اهمیت پته لګي. عزتمندو، که موږ نظر واچو نو په دې تنګي تحصیل کې، او بیا خاص کر په دې جانکو کې، که زه وګورم نو که لږ ډېر د بجلۍ اثرات موږ ته ښکاري، ځکه چې اوس خو ډېره ویم نه، خو د هغې که اثرات ښکاري نو دا د قومي وطن پارټۍ د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو کارنامې. دلته کې که سکول ښکاري، که اسپتال ښکاري، که کالج ښکاري، دا ټول د هغوی د لاسه یو خدمت دی د علاقې لپاره. نن که زمونږ نوی نسل تعلیم یافته شو، ادارو کې نوکر پیشه دي، نو دا یو لحاظ سره د هغوی خدمت دی د علاقې لپاره، ځکه چې د تعلیم هغه بنیاد هم دلته کې هغوی ایښی. عزتمندو، ډېر خلک خو ډېر دعوې وکړې، خو تاسو ولیدل چې 11 کاله لګاتار تحریک انصاف ته موقع ملو شو په دې صوبې کې 11 کاله لګاتار حکومت. زما خیال دی داسې بل هېچ چاته داسې موقع نه ملو شو. د هغې 11 کاله نه پس ته موږ دا سوال کوو دوی نه چې دوی د خپل کارکردګي وښیي دې قوم ته، ځکه چې ګورو نو ټیک ده 200% قرضو کې خو زموږ د صوبې اضافه وشوه، خو تاسو ته تپوس کوم آیا ستاسو په ژوند کې څه فرق راغی؟ آیا ستاسو مسایل حل شو؟ دا لوی سوچ خبره ده. بیا په دې خاص کر د یو کال کې په زما خیال دی صوبایي حکومت د احتجاجونو نه علاوه بل هېڅ هم نه دي کړی. اوس بیا په 8 تاریخ باندې بیا هم احتجاج ایښی دی.
بالکل احتجاج د هغوی حق دی او بالکل دی کوي. خو آیا دغه احتجاج سره سره دا کومه ذمهواري چې ورته ورکړه شوې ده د هغې تپوس کول بطور د دې صوبې یو اوسېدونکي ذات زموږ حق نه جوړېږي چې موږ دا تپوس ترې وکړو چې بھئی بالکل ټیک ته تاسو سره که زیاتې شوې تاسو د هغې باندې احتجاج وکړئ خو دا صوبایي حکومت تاسو سره دی نو د دې خلکو د دې عوامو چې کوم تاسو سره حق جوړېږي آیا دغه به تاسو نه تپوس نه کوو په دې یو کال کې تاسو څو د قوم لپاره وکړل یا د 11 کاله کې تاسو د قوم نه څه وکړل بیا دعوی کړې وه چې کرپشن به ختموو چې د دې پښتون قام حقیقي قیادت څوک دی د دې خیرخوا حقیقي څوک دی نن د دې اوس ضرورت دی چې موږ خپل دې ځوانانو ته ووایو چې بھئی 11 کاله کې ځوانانو له څه وشو کم داسې د هغوی لپاره دغه وشو چې موږ وایو چې یاره زموږ د دې قوم تقدیر بدل شو اوس د دې ضرورت دی چې موږ ټول را یوځای شو خپل اتفاق او اتحاد پیدا کړو او د پښتنو ته چې کوم مسایل را پیښ دي که هغه د بدامنۍ په شکل کې دي که هغه د بېروزګارۍ او د معاشي په شکل کې دي چې دغې نه وباسلو لپاره د جناب آفتاب احمد خان شیرپو لاس مضبوط کړو چې هغه مونږ د تورو تیرو نه وباسي او د مشکل حالاتو نه وباسي په دغه حوالې سره په دې 11 تاریخ باندې یو طرف ته په شهید وطن حیات محمد خان شیرپو شهادت ته به خپل هغه عقیدت پیرزونې وړاندې کوو بل خواته دا پیغام به ورکوو اسلام آباد ته اسلام آباد کې ناست خلکو ته چې اوس پښتانه تا غواړي چې زمونږ سره چې دا کم زیاتي شوي دي دا کم زمونږ چې حق چې دی مونږ ته نه دی میلاو شوی دا کم چې زمونږ وینه روزانه په بنیاد باندې تویږي لګیا ده دا نور مونږ نشو برداشت کولی او دې لپاره مونږ راپاڅېدلي یو او مونږ خپل حق غواړو مونږ نور دا غواړو چې کوم دا ملک تاسو صحیح طریقې سره چلول غواړئ نو بیا په هغې کې به پښتنو له خپل حق ورکوئ د پښتون قام له به هغه سهولتونه ورکوئ چې کوم نورو قومونو له تاسو ورکړي دي په دغې حوالې سره راغلي وو چې تاسو نه امداد هم وغواړو ما چې په خپله زه تاسو ته دعوت هم راکړم څنګه چې میا صاحب خبره وکړه چې په جرګه تاسو ته راغلي وو په دې حوالې سره چې یو چې په برسای کې هم راسره شرکت وکړئ او بل دا کم کار چې شروع کوو دا کم جدوجهد چې شروع کوو په دې کې به راسره مرسته کوئ چې دا کام د مشکل حالاتو نه وباسو زه اخره کې یو ځل بیا ستاسو ټول هم ډېر زیات مشکور یم د تنظیم ملګري چې دلته کوم موجود دي د هغوی هم ډېر زیات مشکور یم دا نوی کوم تنظیم چې د جانکو جوړ شوی دی د هغوی نه زموږ ډېرې تمې دي